أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يزمن أو يزمن ولا بيع ما ليس عندك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مخکې دو جمعه سے د ژوند ضروری د لین دین خبرې د هغې باره کې خبره صحه شی او انشاءالله سبا کېږي. تېره شوې جمعه باندې موږ خبره د دې کړې وه چې اهلیت د اغستلو د خرڅولو په چا کې نو هغه به د هغه اغستل خرڅول ټیک دي. اهلیت پکې نه وي نو د هغه اغستل خرڅول شرعاً معتبر نه دي. دویمه خبره مو کړې وه کم شی چې هغه اغستل خرڅول شرعاً جایز دي او کم څیزونه چې د هغې شرعاً اغستل خرڅول جایز نه دي. نو د کم شي چې انسان لته فائدہ اغستل جایز دي نو د هغې اغستل خرڅول جایز دي. کم شي نه چې انسان له فائدہ اغستل ناجایز دي د هغې اغستل خرڅول ناجایز دي. بس دا د هغې ټولو خبرو لنډیز خلاصه وه. اوس کله کله په اغستونکي خرڅونکي کې اهلیت د اغستلو خرڅولو به ومي. کم شی چې اخلي خرڅي هغه به قابل د بیې ومي. مسلمان له به په هغې باندې فایده اغستل جایز ومي خو د څه خارجي وجو نه به دغه بیه ناجایزي. بیا دغه ناجایز بیې چې دي نو د هغې بیا ډېر نومونه دي. انشاءالله نن څه وشو وبشي آینده دپاره به لږ لږ بیا ذکر کوو. فقهاو یو اصطلاحات دي. یو ته وی بیع باطل. بیع باطل دی ته وی چې کوم شی ته اخلي خرڅه هغه د سره د اغستلو د خرڅولو قابل نه دی. مسلمان ته په هغې باندې د صرف فایده اغستل جایز نه دي. لکه خنزیر شو، وینه شوه، مرداره شوه، منشیات شو، مخکې جمعه باندې موږ شمارلي دي. دا بیه د سره بیه نه ده. کم شی چې اغستی شوی دی د دې سړی مالک نه جوړیږي. دا شی هلاک شو د دې پیسې په ده نه لازمیږي. د سره اړو د دې دا بیه اړو د سره بیه نه ده. دویم بیه به څیز به د بیې کم شی خرڅیږي اغستلی کېږي دا به د بیې قابلي شرعي طور خو د څه خارجي وجو نه به په دې بیه کې څه فساد راغلی. دی بیې ته بیع فاسد وی. بیع فاسد. اوس دا فساد به د څه د وجې نه راغلی د هغې ډېرې وجې دي. انشاءالله څه به نن ذکر کوو څه به بیا ذکر کوو. د بیع فاسد حکم دا دی چې کله څوک پورې قبضه نه ده شي په دغه شي دا ستا په ملکیت کې نه راځي. شی دې اغستی هم دی قبضه پې نه ده شي دا ستا ملکیت کې نه دی راغلی. دا ستا ملکیت نه دی. که ستا قبضه پې راله نو دا ستا ملکیت خو ګرځي خو دا ملک چې دی په دې کې فساد دی، نقصان دی. دا بیه به روانه دا بیه چې شوې ده نه د فساد په طریقه شوې ده. دا به روانه دا به دوباره بیه کوي د فساد دا بوی به تل لري کوي چې د څه وجې فساد راغلی دغه ټکې به تل لري کوي. دغه
حیثیت د فساد به لري کوي او دا بیه به دوباره کوي. خو که چېرې دغه شی ستا سره هلاک شو نو دا پس د قبض نه وی مفید د ملک دا بیع فاسد ستا ملکیت پر راغلی دی ستا سره هلاک شو د دې باقاعده پیسې به ورکوي بیا هغه مال چا چې در باندې خرڅ کړی دی پیسې به ورکوي نو دې ته ویل کېږي بیع فاسد. اوس بیع فاسد مثالونه به صحیح د هغې ډېر مثالونه دي. یو حدیث کې نبی علیہ السلام څو خبرې ذکر کړي دي چې دا بیع فاسد ده. حدیث کریمه ما ستاسو د مخکې تلاوت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی ده لا یحل سلف و بیع. سلف عربی کې په دوه معنو باندې یو قرض ته هم سلف وي یو زمون یو قسمه بیع ده سلم ورته وي. ان شاء الله دا غیب مستقل بیا ذکر کو سلم څه شی دی او څه شرطونه دي دا معاملات وګد لند دي اغي تم سلف وي. نبی علیہ السلام د دین منع کړی دا لا یحل سلف و بیع د بیع سره قرض شرط کول دا حلال ندی. دا بسنګي یو سړی ته وای چې دا شیخ په تا خرڅوما ولی پیسې مې پکار دي او چون کې په دې باندې خو دومره پیسې به ته مال راکړي چې زما کنډو پې نه کېږي نظر دا خو تا باندې خرڅومه خو په دې شرط چې مال به دومره ورسره قرض راکایې او مونږ دا کوو. مسله کوي دا شیخ خو تا خرڅومه خو په دې زما کنډو نه کېږي دا به په تاله خرڅوم چې ته به مال دومره پیسې ورسره قرض راکایې. دا بیع ناجائز ده. لا یحل سلف و بیع د بیع سره قرض شرط کول دا ناجائز دي. دا ناجائز بیع ده. دا بیع فاسد ده. دا بیع به ورانه کې د شرط د قرض وتی نه لري کې د منځه بیا به دا بیع صحیح شي. دویم د دې مثال لا مصداق لا یحل سلف و بیع د دې وی مطلب دا دی تا د چا سره بیع سلم کړی دی. بیع سلم دی ته وی چې پیسې نقدي سودا نسیادا سړی له دې وس پیسې ورکړي چې په منی باندې جوار وشو په دې 1000 روپۍ به مال مثلا من جوار په منی راکای دا بیع او شو دیته بیع سلم وي دیته سلف وي. اوس د دې سره تا هغه سره دا بیع وکړه اوس دا غینه پس دې سو وکړه هلکه تا باندې خو زماغه یو منجوار دی کنه واو هغه ما په تا باندې خرڅ کړو د دې رمبنۍ سلم سره تا بل بیع ټل کړه دا اوس ناجایز ده او د هغې د جواز د نه کېدو یو بله وجه ده هغه دا ده چې لا شی تا د هغه نه اغستی نه دی قبض کړی نه دی او ته یې خرڅی مخې ته دا ناجایز دي. د دې خپله یو سلسله ده چې یاره د قبض کولو نه مخکې شی مخې ته خرڅول دا جایز نه دي. قبضه څه شی دی انشاءالله هغه به یو مستقله خبره ده هغه به بیا کوو. نو په دې حدیث کې نبی علیہ السلام لا یحل سلف و بیع دو مطلب مې د هغې بیان کړه چې په معاملاتو کې خلک یې کوي نبی علیہ السلام وایي دا حلال نه دي. دویم نبی علیہ السلام وایي ولا شرطان فی بیع په بیع کې شرطونه دوه شرطونه لګول شرطان ویلي دي خو په یو بل حدیث کې نهى عن بیع و شرط راغلی دی. نبی علیہ السلام د بیع سره د شرط نه منع کړی ده. وس شرطونه د بیع سره دوه قسمه یو هغه شرط چې د عقد بیع سره مناسب وي دا خو زه په تاستانه دا شی اخلم خو ماته به حواله کوي ټیک ده دا خو د بیع سره مناسب شی دی دا به زما ملکیتي دا به زه د دې نه بهر څه چې ورسره کومه ځان لا
ټیک ته دا بیا امید دی لپاره چې کوم شی ستا ملکیت شو تا ته به حواله کوي او ته چې ورسره هر څه کوي. دې ته وایي د عقد بیع سره مناسب شرط، ملایم شرط. دویم هغه شرط چې هغه د عقد بیع سره مناسب نه وي خو په عرف د تاجرانو کې داسې شرط وي. مثلا نن سبا شی خرڅېږي په ګارنټۍ باندې، کال کې دا شی خراب شو دا به واپس اخلي، دا شرط پکې ګارنټۍ باندې. دا شی ستانه اخلم، ګاډی اخلم، شپږ میاشتې پورې د دې سرویس ته او د دې موبلاین بدلول دي، دا به په دې خرڅونکي باندې. دا یو شرط دی اگر چې د عقد بیع سره مناسب نه دی، ځکه چې هغه پتا شی خرڅ کو هغه د ذمہواری نه هوتو کنه. خو دې ته ویل کېږي داسې شرط چې عام تاجرانو په عرف کې داشته، دې ته شرط متعارف وي. نو خیر دی دا دی. خو د دین علاوه په عقد بیع کې شرط خودل فقهاو د هغې دپاره یو کلیه ذکر کړې ده: کل شرط لا يقتضيه العقد وفيه المنفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه فهو فاسد. کم شرط چې په بیع کې کېښودلی شو چې په هغې کې خرڅونکي ته فایده ده یا اغستونکي ته فایده ده یا کم شی چې اغستلی شوی دی هغه ته فایده ده، دا شرط باندې دا بیع فاسده ګرځي، دا بیع پې فاسده ګرځي. مثال په طور سواړی کې د سړي نه شی اخلي خو به دې شرط چې دا به ماله کور ته وړي هلې د اخلم، که کور ته نه وړي زه ستانه نه الم، دا شرط فاسد دی، دا بیع فاسد ده. دا شرط د وړلو به تېنه کټ کې بیع به دې هله صحیح کېږي. قربانۍ په وخت کې موږ څاروي اخلو اکثره او د چا سره کور د ساتنې ځای نه وي، نو څه کوي؟ ویل لکه ستانه خو غوا اخلم میخ اخلم خو په دې شرط چې ساتلی نه شمه، دا اختر د ساره پورې به ماله ساتي، که ساتي رالنه نه اخلم. اوس د بیع سره څه شرط شو؟ ساتل. دې ته ویل کېږي شرط فاسده. حلال بیع معامله د حلالو پیسو کوي خو د شرط فاسد د وجې نه هغه حلاله معامله به ځان حرامه کې د ګناه کې، دا شرط فاسده دی په بیع کې. دا شرط تا باندې کور خرڅوم خو چو پوری چې ما بل کور نه دی اغستی، سو پوری کور جوړوم چې ما کور نه دی جوړ کړی، په دې کې به زه اوسېږم. هغه ټیم پکې ږدي او که ټیم نه ږدي، خو که چېرې دا وي چې ته ترې ما نن وباسې نو زه یې په تا نه خرڅوم. ګورې په دې شرط در باندې خرڅوم چې ما څو پورې بل کور نه دی اغستی، تر هغې پورې به پکې زه اوسېږم. دا شرط فاسده دی. دې کې د خرڅونکي فایده ده، اضافي ټیم پکې ځان له اخلي. ګاډی در باندې خرڅوم خو په دې شرط چې څو پورې ما بل ګاډی نه دی اغستی، یا مثلا 10 ورځې یا یوه میاشت به دا د ما سره بیا به تا ته حواله کوم. دا شرط فاسده دی. بس داسې شماره زموږ معاملاتو کې تقریبا که دا 50% نه نو دا 25% معاملې زمونږه د دې ناجایز شرطونو د وجې نه بیع فاسد دي. نو بیع فاسد چې دا واجب النقض دا، لازم دی پتا چې دا بیع بروانه او بیا به دوباره دغه شرط فاسد به لرې کوي او هله به په طریقه د صحت باندې دا بیع دوباره کوي. نو دا قسمه نامناسب شرطونه په بیع کې لګول، دا شی پتا خرڅوم خو په دې شرط چې ته به مخې ته په چا خرڅای نه، لکه دا ستا په دې کې څه کار دی که زه یې خرڅوم او که یې نه خرڅوم، دا شرط فاسده دی. نو په دې شروطو فاسده باندې عقد بیع فاسده ګرځي. نو عقد بیع فاسده یا دا د ناجایزو بیعو یو قسم دی. نو دا بیع دا بروانه، خو کچری دغه شی تا استعمال کو ستا سره هلاک شو نو دا مفید د ملک دا بعد القبض، د قبض د شي منی چې قبضه رااله نو دا ستا ملکیت پر راځي، هغه پیسې دا هغه پتا باندې لازمیږي، پیسې به ته ورکایې. بل نبی علیہ السلام ولا ربح ما لم یضمن، دا هغه شي د ګټې نه نبی علیہ السلام منع کړی دا چې د کم شي
پتا باندې تاوان ناراضي زمان ناراضي پتاي ذمہواری ناراضي پدا سې شي کې ګټه کول دا ناجائز او حرام دي وس دا بس شي ربح د ما لم یضمن زمنګا څومره چې ناجائز معاملې دي هغه د دې قانون د لاندې داخل دي زمنګ د سود معاملې ټولې دا د دې قانون د لاندې داخل دي لدین علاوه نور خبرې هم دي راشه عزت څو مثالونه تاسو ته خیمه چې کم شی چې داغه پتا تاوان نه پریوزي د تاوان ذمہواری پتا ناراضي په دغه شي کې تعالی ګټه کول ناجایز دي یو مثال داغه داده تا یو شی د چا ناغسته دي لا قبضه کړي دي نه دي او دغه شی ته مخې ته په بل خرڅای قبضه نه کوي بغیر د قبضې نه خرڅای پدې کې تعالی ګټه ناجایز ده ولی ناجایز ده زکه چې د دې پتا تاوان نه پریوزي څنګه تاوان پتا نه پریوزي کله چې یو شی ته چانه غسته دي تا قبضه کړي نه دي او دا شی هلاک شو تباہ شو دا د چا هلاکیږي دا غستون کې د خرڅون کې دا غستون کې نه دا د خرڅون کې نو چې کله د هلاکت په صورت کې داغه تاوان په خرڅون کې باندې راځي نو چې کله اوس اغستون کې باندې تاوان ناراضي نو کچره دا اغستون کې د دې قبضې نه مخکې په بل چا باندې خرڅي او ګټه پکې کوي دي ته وي ربح د ما لم یضمن هغه شی چې داغه تاوان پتا نه پریوزي او ګټه پکې کوي دا ګټه ناجایز ده مسله خو مخه تراله خو په دې کې ډېر مشکلات هم دي خلقو ته مشکلات څنګه دي بعض خلک هول سیل کاروبار کوي د سیخ کاروبار کوي د سیمټو کاروبار کوي هغه څه کوي کپنۍ ته آرډر ورکي چې مالا دومره سیخ راولېګا دلته باروبار چا سره خبره کړې د ټرک چې ټرک فلان کی ځتا فلان کی لويسا فلان کی سیمو ټرک فلان کی ته ګزکا پمنځ کې مالک نه ټرک لیدلې دي نه سیخ سیمټ لیدلې دي نه قبضه کړې ده دا خو د دې قانون د لاندې راغی کنه چې دیتا سده بیع قبل القبض شی قبضه شوی نه دی ستا په زمان کې نه دی راغلی نو چې ستا په زمان کې نه دی راغلی او هغه باندې مخې ته هوته ګټه کوي ګټه ناجایز ده حل به سي حل شتا حل دا دی کم ټرک چې دا سیمټ وروړي کم ټرک چې دا سیخ وروړي دی به وکیل جوړ کې خپل ذمہوار به جوړ کې خپل د دیشي د قبض کولو داغه په ټرک کې همالو ګور دیت کنه هغه ته وی وکیل بالقبض دغه سړی وستا وکیل شي طالب لا شي قبض کی نه چې ستا د پاره قبض کو دی ته قبض حکمی وی حکمن دا څه شي چې لکه تا قبض کړي اوس به هغه وسی تا چاله چارډر ور کړي دغه ته به کوز کی مسله حل شو خدا ټرک په لارې باندې ورغختو دغه مال هلاک شو اورو لګیدو دا به چا هلاکیږي دا کپنۍ والا نه کپنۍ والا نه هوتا قبض کړي دی وکیل په لاس باندې کنه ستا مال دی دا هو کچري کپنی دغه سي په خپل ذمہواری باندې لیږي هغه راولون کې تا وکیل نه دی جوړ کړي دا د کپنۍ مال دی دا صدا دا قبض نه دی راغلی په دې کې نو کدا په لارې ټرک چرته ورغختو مال ضایع شو دا د غستون کې نه دی ضایع شي دا قبض نه دی کړی کنه نو چې قبض نه دی کړی مال د نه دی نو چې هلاک شو د کپنۍ هلاکیږي او کچری دغه سی بغیر د قبض نه پکې دی ګټه کوي نو دا ګټه ناجایز ده دا ربح د ما لم یضمن ده شاید خبره مو په فکر کې راغلی بل مثال ګورو نن جمعه کې تحصیل کې دا خبره شي او صبرونو هغه خبره باندې بخپوي شي سود ولی حرام دی پدې کې ربح د ما لم یضمن دا پتا تاوان ناراضي او ګټه دا څنګه تا چاله پیسې ورکړي دي قرض تا چې چاله پیسې ورکړي قرض دا پیسې د ملکیت شو دا د شوي
چې د شوي داسې په لاره کې د دنه چاغلا کړي د دنه روکې شوي د چا روکې شوي چا چې قرض اغستی دي زمان په د دی په قرض اغستونکي باندې د دې زمان تاوان په هغه پریوزي نو دغه مان ته چې پیسې اغستی دي قرض دی کې ته ځان له تجارت کوې ګټه کوې دا ګټه تعالی حلاله ده ولی ربح د ما یزمنو د دې پیسو زمان پتا دی که روکی شوي هلاکی شوي ته به مال زما پیسې راکړې ستا روکیږي نو چې زمانې پتا دی نو په دې کې تعالی ګټه حلاله ده ځان له پکې ګټه کولی شي خو که دا پیسې ستا نه روکې شوي نو زما خو نه روکیږي که نه ما خو تعالی قرض درکړلی نو چې زما نه روکیږي ستا روکیږي نو د دې تاوان په ما نه پریوزي او زه تاته وایم چې ګورې په دې پیسې چې دې ګټه وکړه دا به ماله پکې راکایې او دا ربح د ما لم یزمن ده په ما تاوان د دې پیسو نه پریوزي ذمواري نه پریوزي دې کې اوس ماله ګټه اخیستل جایز نه دي سود کې دقه خبره ده پیسې تا قرض ورکړلی پیسې به په پیسو اخلي ورپسې به اضافي اخلي څنګه اخلي تا منې زمانې نه پریوزي او ته د هغې ګټه اخلي یو بل مثال د دې وګوره تا سره چا امانت ایښي دي پیسې امانت او شپې له غل راغی او پیسې غلا کړې ټیک شو تا په حفاظت کې قصور نه دی کړی پیسې چا غلا کړې دا د چا روکې شوې دا چې چا امانت ایښی دی د ده روکې شوې چا سره چې امانت دی د هغه نه دي روکې شوي تاوان په هغه نشته که هغه په حفاظت کې قصور کړی دی شی د پیټۍ دی ایښودو دی هغه په طاقه کې ایښی دی شی دنده د کور دی ایښودو دی هغه په کوڅه کې ایښی دی او بیا هغه شی هلاک شو دی به تاوان ورکوي خود دا یې نه دي کړي مناسب حفاظت یې کړی دی او شی رک شو هلاک شو ضایع شو په چا تاوان پریوزي دا چې چا امانت ورکړلی د ده روک شو چا سره چې امانت یې ښی دی د هغه نه روکېږي ځکه په هغه تاوان نشته نو راشه وګوره تا سره چا پیسې ایښي دي ته پکې تجارت کوې ګټه کوې تاله دا ګټه حرام ده ولې حرام ده ځکه د دې پیسو ذمواري پتا نشته د دې د هلاکت په صورت کې پتا ذمواري نه پریوزي دا پیسې د چا چې تاله درکړي دي د هغه دي دی وجنه امانت کې عین عالمانو ته وایم امانت کې دا عین چې دی دا بساتي دا کم شی چې ښودلی شوی دی دا بساتي چا پیسې امانت د سره کېښوي دا نوټونه به نه بدلای دقه پیسې بساتي دې کې ته تجارت نشي کولی بدلولی نشي ځکه دا ستا په زمان کې نه دي داخلي شوي دا د چا چې دي د هغه په زمان کې دي نو دې کې تاله ګټه ناجایز او حرام ده زمون خلک اکثر پیسې دکاندار لور کی وې دا ځان سره امانت کې دا هغه غلې کې د پیسو سره شریکی کې او تجارت پکې کوي ځان له هغه بیا چې کله راشي پیسې ولور کی دا باندې کای دسې چې کای مجبوری دي یو سړی پیسې درکې نو دسې به ته وایي چې دا به امانت نه دا به قرضي اوس چې په قرضو په شکل تا کې خو دی ستم فائدہ ده دا غو فائدہ ده داغه څه فائدہ ده ستا دکان مات شو پیسې لاړې داغه نه دي روکې داغه محفوظ دي ځکه قرض خو ذمواري پتا پرېوته که نه ستا هم فائدہ ده خپل تجارت کې په ځان له تجارت کوه ګټه کوه او ګټه ستا ده صحابي دی جابر رضی الله تعالی عنہ چا بوله قرض ورکاو دا امانت کې ده نو چې امانت وی کې ده هغه امانت نه اقدم مال قرض راکا نو چې قرض به ورکړي هغه ځان له خوړي او خلکو باندې به ولګولې دا معاملې کوله په دې مسله پویو چې امانت اقدم اوس دقه شی بساتي تش بوج دی پتا او که قرض می واغستو بس هر څه چې سره کای داغه مال محفوظ شو او د دې سره هر څه چې کومه امانت کې که شی ضایع شو نو داغه شی ضایع شو بیا موږ چې د خو حفاظت نه وکړي واغه دي دادی چې دا کار کو پیسې خوړی نو چې کله وفات کېده نو خپل زوی ته وصیت وکړو چې په ما قرضونه وړیر دي
خو چې په کوم ځای کې بد راشي زما دوست چې دی هغه ته آواز کوه هغه نه امداد غواړه. ما ورته وویې دا دوست دې څوک دی؟ وی الله. د الله نه امداد غواړه. هغه زوی وایي چې په کوم ځای کې به بد راله ما به وی یاد خپل پلار نوم به یې واخیسته د هغه دوسته زما امداد وکړي. چې وفات کېده 22 لکه درهمه په هغه باندې قرض و. په دې طریقه پې اوښتی و. قرضونه اخله او په خلکو یې لګوه، ورکوه، صدقه کوه. 22 لکه درهمه د هغې نه ما څه اندازه یو ورځې لګوله 1 کروړه 66 لاک روپۍ ته نن زموږ کرنسي جوړېږي. دغه د سپینو زرو روپۍ وې 71 کروڑ روپۍ دا په هغه باندې قرضه وه. زوی چې دی عبدالله هغه وایي هغه څه ځمکې پاتې وې اړولې راړولې مې او قرضونه ادا کول بهرحال امام بخاري باب تړلی دی باب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا. قرضونه الله هم ادا کړو خو دنیا مال ته نه پاتې شو. د هغې 8 حصه چې وه نو هغه 48,000 درهم یوې بیبي ته یې ورسېده. 48,000 درهم څلورو بیبیانو ته 12,000 درهمه یوې بیبي ته ورسېده. دا خبره مې دا کوله چې کم شی پیسې تا قرض واغستې دا ستا ملکیت جوړ شو په دغې باندې ته ځان له تجارت کوې ګټه کوې کولی شي تاله حلال دی. خو چې کومې تا سره امانت کړی شو نو امانت چې دی دا بیا ته تجارت پکې نشي کولی ګټه پکې نشي کولی. ولې؟ ځکه نبی علیه السلام وایي ولا ربح ما لم یضمن. هغه شي ګټه تاله جایز نه ده چې د هغې په تا تاوان نه پرېوځي. نو دا د دې ډېر مثالونه دي. راشي یو جدید مثال وګورئ. جدید مثال د بار ملک کپنۍ دي. هغه وایي ته دا شی واخله په دومره روپو. ټیک شو. مخې ته دې دپاره خریداران ګوره. خریداران ورله ګوره چې 2 خریداران ته پیدا کا. هغوی چې دا خریداري کوي نو څه ګټه به کپنۍ ته ځي او څه ګټه به تاله په مفتو کې راځي. هغه 2 تنه به مخې ته نور 2 خریداران پیدا کوي هغه بل به نور 2 پیدا کوي. داسې یو جال به جوړ شي. ستا پوینټونه دي نمبرې دي هغه به ستا جوړېږي ورو چې څومره خریداران مخې ته سیوا کېږي نو تا ته به په مفتو کې ګټه را روانوي. په مفتو کې به تا ته ګټه را روانوي. دغه ګټه دا ربح د ما لم یضمن ده. تا ته څه زمان راځي په تا څه ذمواري پرېوځي چې ته څه کوې ګټه کوې مخې ته. تا خو ړمبې شی اغستی و ټیک ده که هغه دې په چا خرڅ کړی هغې کې دې ګټه کړي ټیک ده. اوس خریداري بل سړی کوي د کپنۍ نه او تا صرف چې خریدار دې تیار کړی دی قدرې او هغه بیا بل تیاروي هغه بیا بل تیاروي او تاله په مفتو کې د کپنۍ نه ګټه راځي. دا ګټه ناجایز ده. دا ربح د ما لم یضمن ده. تا منې زمان تاوان نه پرېوځي ته ګټه کوې. بل مثال وګوره. روډونو ټیکهداران دي. دا روډ په ټیکه باندې به یو ټیکهدار والي. ټیک شو. هغه په 1 کروڑ ټیکه اخیستی دی. مخې ته په بل ټیکهدار باندې خرڅ کي په 100 باندې په 80 لکه 20 لکه پکې اصل چا چې ټنډر کړی دی هغه ځان له وګټلې او ټیکه یې چاله ورکړه مخې ته بل ټیکهدار له ورکړه په 80 لکه. هغه په چې کار کوي ځان له به پکې بچت کوي. زمونږ خبره خو داسې دا شی څو روزي ځي جو اخري هغه زکات قدرې په ځمکه په کار ولګي او شی په منځ کې وچ شي. آیا د دې ړمبدي ټیکهدار دا ګټه جایز ده که جایز نه ده؟ اوس که چرې حکومت ته جوابدeh دا ړمبنی ټیکهدار دی. د دې د پاس کېدو د نه پاس کېدو ذمواري په دې ړمبي ټیکهدار ده. سیکورټي پکې د دې ړمبي ټیکهدار ده. دا ګټه دله جایز ده. خو داسې نه چې کړې ته شیشه کې وغورځوه او شی ټول په دې باندې په یو بل په خرڅولو وکړه. خو بهرحال مناسب ګټه دې ړمبني ټیکهدار وکړه نو دا ربح د ما لم یضمن کې داخل نه دي. ګورې ځکه چې هغه پکې سیکورټي مخې ته پرته ده زمان دی. که دې ټیکه ناپاسه شوه د دې ذمواري به په دې اولني ټیکهدار پرېوځي. دې د دې بل سره هر څه چې بیا کوي خو حکومت به دې رانیسي په ده باندې
زمان د دې تاوان د دې معاملې پریوزي نو چې تاوانی په دې پریوزي په د باندې نو دله که په دې طریقه باندې د ګټه چرې وکړه دا ګټه دله جایز ده د ربح د معلم یزمن کې داخل نه ده داسې ډېر جدید مسایل دي ګورې زمون خلکو پاک د دې خبرو نه ځان تیاره کې ساتلی دی خو که ځان پویه کوي نو خبره ګرانېږي ورې په دې تیاره کې به ځان ساتلو خلاصېږي هم نه ګورې جهل په شرعیاتو کې وی عذر نه دی عالمان وی یعنی ته وایي زه نه پوهېدم دا کار مې خطا کړی دی په دې نه خلاصېږي الله به وایي ما تعالی غوږونه درکړي دي سترګې درکړي دي عقل درکړی دی غوږ به دې ایښی و سترګو باندې به دې کتلي و سوچ به دې کړی و نو دا ځان پویول پکار دی په دې خبرو باندې یو بل جمله دغه حدیث دا وا ولا بیع ما لیس عندک تا سره یو شی په ملکیت کې نشتا په قبضه کې نشتا او یو شی ته خرڅای هوا خرڅای د بارګینونو به بس ما پتا باندې پلان کې ماډل گاډي او په دومره خرڅ کو او زما پتا دومره شوي او هغه بل ته وي ما پتا باندې په دومره جو په نقد خرڅ کو زما په دومره شوي جو ته مالدار کا دې براله په منځ کې گاډي ماډي نشتا دا تشه هوا خرڅول دا بیع ما لیس عندک ستا سره یو شی شته نه په لاس باندې نو هغه ته خرڅای دې ته بیع المعدوم منګې تیره شو جمعه ویلیو یو شی لا په وجود کې شته دی نه یا په وجود کې شته خو ستا په لاس کې نشته نو داسې شی خرڅول نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع کړې ده ولا بیع ما لیس عندک موږ واده کړی و د نیمه ګنټې ما خو شاید ټیم ونه کتو خو ټیم به پوره شوی اوږدې خبرې نه کوو اوږدې خبرې یادېږي هم نه بهرحال په دې باندې اکتفا کوو اوس تاسو څه سوالونه یي وکئ